سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ومددت يدي إليك تضرعا فإن رددت يدی فمن ذا يرحم. بسیار گفتم ای نفس دنیرا، نکرد باید نکردنی را. نشنید از من ای نفس کافر، تا دید آخر نادیدنی را. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ذاتی نبی بلند ہے مگر ذاتی خدا کی بات. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. او مردہ دل ہے جو نہیں قائل حیات النبی کی، او مردہ دل ہے جو نہیں قائل حیات النبی کی. اور ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں. کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالہ، تاریکو لر سحر دے کشف الدجا بجمالہ. فاخلاق منور دے حسنت جمیع خصالہ. پاک محبوب دا رب اکبر دے
صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب قابل قدر گرامی قدر معزز حاضرین برادران اسلام مزیدان ملت، ماچه دا قرآن شریف کما حصہ تلاوت کړه او دا سردار دو جہان علیہ السلام کم حدیث مبارک ما روایت کړل دا قرآن عظیم پدے حصہ کی او دا نبی علیہ السلام پدے حدیث مبارکو کی دا شب قدر دا فضیلت او دا غید فضائل و متعلق بیان دے. روم اللہ ذوالجلال قرآن شریف پہ فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، چما قرآن شریف دا شب قدر شپبان دے اللہ ذوالجلال و ایمان نازل کرے دے. اللہ دا پورا قرآن شریف دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا او اسمان دا دنیا کی یو مقام دی چاگئی تا بیت العزت وی. اللہ دا پورا قرآن شریف دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا بیت العزت تا دا رمضان پمیاش کی او دا شب قدر شپبان دے اللہ ذوالجلال نازل کرے دے. او شب قدر دا دی امت خصوصیت دی، نور امتون تداش پنو ورکڑے شوی، صرف دی امت تداش پا ورکڑے شوی دا نور امتون دا پارداش پنو. او داش پا دا زرو میاشتو نا غورد دا زرو میاشتو دا عبادت نا دا غورد. نبی علیہ السلام یو ځل داسې سوچ کو چې یاره د مخکې د مخکني امتونو عمرونه ډېر زیات وو، ځکه په زرګونو سالونو د هغوی عمرونه به وو. نو نبي علیه السلام وایي که زما امت هغې امتونو سره سبقت د هغوی نه وړاندېوالې کول غواړي نو دا خو نشي کولی، ځکه د هغوی عمرونه ډېر زیات وو او زما د امت عمرونه کم دی. نو دا چې عمر زیاتی نو اعمال بم زیاتی، چې عمر کمی نو اعمال بم کمی. نو زما امت اغوی سره مسابقه نشي کولی، وړاندېوالی د هغې نه نشي کولی. یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه السلام د بني اسرائیلو د یو سړي ذکر وکړو چې هغه زر میاشتې پا جہاد کی مصروف زر میاشت دے. صحابہ و رشکو کچھ یرا زر میاشت دے دا اللہ پا جہاد کی مصروف و مشغولو. یو روایت کے دارا زی نبی علیہ السلام دا بنی اسرائیلو دا سلورو کسانو ذکر کو سلورو پیغمبرانو، حضرت زکریہ، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل و حضرت یوشع علیہم السلام. دا دی سلورو کسانو ذکر کو حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت یوشع، حضرت حزقیل علیہم السلام دا دی ذکر او وی چی دوی 80 سال دا اللہ پا عبادت کی مصروف ہو او دسترگو دا رب مطابق دا اللہ نافرمانی نو کرے. 80 سال دا اللہ پا عبادت کی مصروف ہو او دا سترگو دا رب آنکھوں کی جبک کی مطابق اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. صحابہ و رشکو بچیرہ دا دو پر 80 سال دا اللہ پا عبادت کی او ضربر دا آنکو دا سترگو دا رب مطابق دا اللہ نافرمانی نو کری. جبریل علیہ السلام راغے او دا صورت نازل کر
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. دا صورت نازل ک چې دې کې د شب قدر متعلق بیان دی چې دا د دې امت خصوصیت دی، نور امتونو ته دا شپه نه ده ورکړې شوې. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، الله وی ما قرآن شریف د شب قدر شپه باندې نازل کړی دی. موی د لوح محفوظ نه الله اسمان د دنیا ته او اسمان د دنیا کې یو مقام دی چې هغه ته بیت العزت وای. الله دا پورا قرآن شریف د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا بیت العزت ته په یو ځل باندې نازل کړ. د دې شپې د پاره دا فضیلت هم کافی دي، صرف دا فضیلت چې الله د قرآن نزول په دې شپه باندې وکړ. نو انا انزلناه فی لیلۃ القدر، الله وی ما قرآن شریف د شب قدر شپه باندې نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، او تا ته څه پته ده د شوق او اشتیاق د پاره وی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته څه پته ده چې د شب قدر شپه څه شپه ده. وما ادراک ما لیلۃ القدر، الله خپل جواب کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، د شب قدر شپه خیر دا غوره ده من الف شهر، د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده. په دې شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده. څومره غوره ده؟ اوس دا د الله په علم کې چې د زرو میاشتو نه غوره ده، نو د زرو میاشتو نه څومره غوره ده؟ آیا د هغې دوچن غوره ده، سیچن غوره ده، چارچن غوره ده، پنچن څومره غوره؟ دغه د الله په علم کې ده. او د زرو میاشتو نه 83 سال او 4 ماه جوړېږي. یې سړی په دې یو شپه کې عبادت وکړي، الله به د 83 سال 83 کالو او د سلورو میاشتو عبادت د په عمل نامه کې ولي، بلکې د دین په زیات ولګي. دینه غوړه دي، څومره غوړه دي، الله د الله په علم کې چې څومره غوړه دي وسره ادا الله په علم کې دي. خدای د په عمل نامه کې به د 83 سال سلور و 4 ماه عبادت د یوې شپې د عبادت د وجه نه الله د انسان په عمل نامه کې د 83 سال او سلور میاشتو قبول کړي شوی اعمال به د په عمل نامه کې ولګي. دا څومره بهترین دغه دی، او دا د دې امت خصوصیت دی. نور امتونو ته دا شپه نه ده ورکړی شوی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، چې دا د زرو میاشتو نه غوره ده او د هغې نه 83 سال او 4 ماه جوړي. او تنزل الملائکة والروح، او نازلیږي فرشتې په دې شپه باندې. فرشتو یو خبره کړې وه چې کله الله انسان پیدا کو نو الله ته مشوره وغوښته انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا وتجعل فیها من یفسد فیها، ته پیدا کوي په دې ځمکه کې هغه کس چې هغه به فساد کوي، قتل و قتال بکی، هغه کس پیدا کوي. فرشتو ته څه پته وه چې یاره انسان به قتل و قتال کوي او فساد به کوي، ځکه لوح محفوظ د کومو فرشتو ډیوټي چې په لوح محفوظ باندې وه، نو لوح محفوظ کې هغوی کتلي وو چې انسان به قتل و قتال کوي، ځکه یې دی وی چې دی به قتل و قتال او فساد کوي. نو دا خبره ورته وی چې هغه مونږ ستا دپاره تسبیح نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مونږ ستا تسبیح بیانو، ستا پاکی بیانو. انسان ولې پیدا کوي؟ الله انسان پیدا کړ. الله وی زه عالم یم پای چې تاسو عالمان نه پیږئ تاسو په دې باندې. او بیا الله آدم علیه السلام پیدا کړ، فرشتو ورته سجده وکړه. اوس چې فرشتې راکوزیږي په دې شپه باندې، نو الله فخر کوي په فرشتو چې تاسو ویلو
چې د انسان دی خو په قتل او قتال او فساد وګرځه ما په عبادت باندې مصروف دی. نو تنزل الملائکه والروح فرشتي نازلېږي او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام د روح نه مراد جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دی. جبريل علیہ الصلوۃ والسلام او فرشتي نازلېږي او کم کس چې په عبادت باندې مصروف وي یا په ذکر باندې یا تلاوت باندې یا په مز باندې هغوی دپاره دعا غواړي. د هغوی دپاره بعضې روایاتو کې راځي چې فرشتې ورسره مصافحې کوي، خو په هر ځای کې فرشتې ورسره مصافحې کوي او دعاګانې غواړي. تنزل الملائکة روح د روح نه مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. یو معنا دا ده چې د روح نه مراد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را کوزیږي او د دې امت هغه کارنامې ګوري چې د دوی په عباداتو باندې مصروف دي. یا د روح نه مراد یو خاص قسم فرشتي دي چې دا نورو فرشتو ته په نظر نه راځي، صرف په دې شپه باندې په نظر راځي. د روح نه مراد هغه فرشتي. یا د روح نه مراد باندې مفسرین وی دا یو جدا قسم مخلوق دی چې نه انسان دی او نه فرشتي دي. په دې شپه باندې صرف را کوزیږي، شب قدر شپه باندې. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم نازلیږي فرشتي او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فیها په دې شپه کې باذن ربهم د الله په حکم سره من کل امر سلام او هر طرف ته سلامتیا سلامتیا وي، هر طرف ته سلامتیا وي په دې شپه باندې. او هي حتی مطلع الفجر او دا تر سبا خطو پورې دا شپه وي چې سړی په دې شپه کې عبادت وکړو. په دې شپه کې عبادت وکړو، کو سیولی دل او کو نه لیدل، خو چې عبادت وکړو نو دا د زرو میاشتو نه غوره دی. داسې او فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حضرت صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر چې چا قیام کو پشپه د قدر باندې د شب قدر شپه باندې ودرې او عبادت وکړو. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا ایمان سره او په نیت د ثواب باندې دریو دکلاوی د پاره نو ولاړ، صرف په نیت د ثواب باندې ولاړو. غفر له ما تقدم من ذنبه الله به د تیر شوي ګناهونه ټول معاف کړي. چې په دې شپه باندې قیام وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا از روی ایمان او په نیت د ثواب باندې د دکلاوی د پاره یا د سمت او شهرت د پاره نو ولاړ. غفر له ما تقدم من ذنبه الله به تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي. خو دلته چې دا ګناهونه به معاف کړي نو دا صغایر ګناهونه دي، واړه ګناهونه به الله معاف کړي او د لوی ګناهونو دپاره به توبه وباسي. ځکه کبایر په توبې سره معاف کیږي او صغایر ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سره ګناهونه په خپل ختميږي. شب قدر شپه چې دی قیام وکي د ټول صغایر به الله معاف کړي، ټول صغایر او کبیری د پاره به توبه وباسي. شب قدر شپه متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی. فرمائی تحرر لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تاسو تلاشو کے د شب قدر د شپې فاغ وتر تاغ شپو کی فاغ لسو آخر د رمضان د رمضان په دی آخر لسو تاغ شپو کی تاسو د دې تلاشو کې
په 20 باندې 30 باندې 50 باندې 20 باندې یو کم 10 باندې د دې تعالی شکر تاسو بعض علما هوی چې شب قدر په ټول رمضان کې ګرځي را ګرځي خو نه حدیث پاک کې صراحتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دن د شب قدر دا تلاش د پاره اول عشره کې اعتکاف وکړو اول عشره کې به په دویمه عشره کې اعتکاف او به او فرمایل چې چا ما سره اعتکاف کړو ادي په دې اخره عشره کې اعتکاف وکي ځکه شب قدر په دې اخره عشره کې دی او بیا او فرمایل چې دې اخره عشره کې په تاخ شپو کې دې تاخ شپو کې تاخ چې کم تاخ شپې دی 20 دریشتمه 50 او دارنګي 20 او یو کم 10 باندې داسې نو په دې تاخ شپو کې او بیا په دې تاخ شپو کې په 20 شپه باندې بیا ډېر احتمال دی 20 شپه باندې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے اوی ما سوچو کو پا دی آخر عشرہ پا دی تاق شپو کی پیگی پا دی بندے آخر عشرہ کی چاگا اول دا بیا دریم دا بیا پینزم دا بیا اوم دا بیا یا یو کم 10 نو دی ما چی پا دی تاق شپو کی سوچو کو نو ما دا اوم عدد دے کی یو کمالو لی دے پو 20 شپه باندې اوم عدد ځکه ارس الله او پیدا کړی دی زمکی الله او پیدا کړی دی عبداللہ ابن عباس فرمایي اسمانون الله او پیدا کړی دی انسان سجده لګی په وو اندامونو لګی قرآن شریف کی بیگه قرتون ندی مگر دا او دی د سوره فاتحه آیاتونه ندی مگر دا او دی قرآن شریف کی حام میم سورتون ندی مگر دا او دی انسان چې د بیت الله شریف نه تاویږي چکر وای بیگه تواب کوي او چکرې وای او تواب او چې سای کی په مابین د صفا او د مروه کې نو منډې وي د صفا او مروه شیطان چې ولي دا په وو قطقانو باندې ولي او یوسف علیہ السلام دا او کال او میاشتې او اور وزي او غنټه په جیل کې پاتې شوی او بیا چې هغه بادشاہ خوب لیدلی او واغانی او وږي لیدلی او واغانی او وږي ام او عدد انسان باندې چې کومه زنانه حرام دي د سسرال طرفنا اغم او قسم دي او قسم حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امت شهیدان چې دي دام او دي او قسم شهیدان دي نو دی اوم عدد کې بیگه د انسان سجده لګي په وو اندامونو لګي او ابتکر وسیم ندی میگه دا اور وزی دی او مشهور دریابونم ندی مگر دا او دی نو دی اوم عدد کې عبداللہ ابن عباس وی یو کمال لهر یو شی او دی معلومی کی دام پا دی آخر عشره پا 20 شپه باندې دا لیلۃ القدر دی ادا سوی عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام له الله علم ورکړو د شب قدر د شپې او بار تروت دې د پاره له یخبرنا چې موږ له خبر راکې چې شب قدر کوم شپه ده لیکن د دو صحابو مېس کې جګړه و د دو صحابو مېس کې د حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت داغه مېس کې جګړه و عبداللہ ابن ابی حضرت او د حضرت کعب ابن مالک د دمیس کی جګړه و نبی علیہ السلام دا وی هغه جګړه ختم کړه جګړه ختم کړه او بیا و فرمایل زه خروتم دې د پاره چې تاسو ته د شب قدر تعین چې بدیش په باندې شب قدر دی خود دې دوه کسو د جګړې د وجنه غائلم زمان الله واغست علم الله زمانہ پورته او کی دی شي بدی کې خیر وی بدی کې خیر وی
نو جګړه دومره بد شی د خپل مس کې اختلاف دومره بد شی دی چې د شب قدر تعین الله په دې سره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو واغستو ایرې کداغن خپل مس کې اختلافات ها حدیث پاک کې راځي وی نه خپل مس کې اختلافات پیږي په دې باندې دا د انسان دین داسې ختمي لکه سرنګ چې پاکی سره او پتری سره ویخته ختمیږي دارنګ د انسان دین پیږي په دې باندې دا په دې سره ختمیږي اختلافات او څومره لوی پیږي په دې باندې شب قدر تعین څومره لوی خبره وا لیکن الله ذوالجلال د دې وجه نه پیږي په دې باندې دا واغستل اوس پورته کړه آپس خپل مس کې د جګړو اختلافاتو په بنا باندې ده نو دا دي چې اوس خو نبی علیہ السلام چې بدی کې دي چې بدی کې خیر وي خیر سمانه چې علم پورته شنو بدی کې څه خیر دی خیر دا دی چې کو دا شب قدر معلوم وي معلوم نو بیا به خلکو صرف د یوې ورځې بدی باندې بدی کې عبادت او طاعت کوو اوس چې معلوم نه دی نو هر شپه آخر عشره کې هر شپه انسان کوشش کوي چې د شب قدر شپه باندې نو د یوې شپې په دې باندې په ډېرو شپو کې د عبادتو کې ډېرو شپو کې د عبادتو نو ځکه دا خیر شو چې مخکې بل دا کو چېرې دا معلومه وي چې مثلا دا شپه ده او بعضې سړي بیا هم پکې ګناه کولی چې پته وي چې دا شپه ده او بیا نو بیا به څومره عذاب وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات ته راغی یو دوه کسانو دو علی رضی الله تعالی عنہ شه دا پاساوه علی سے پاسول خو چې پیسول بیا ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا پاسول د نیکه کار وی نو تاسو ارچانه په نیکه کې روان دي تاسو خپل ولې نه پاسول چې ماته موي ورته وی کومه پاسولی ما ورته وی چې پاسه وی چې زنه پاسم خوب نو دی به کافر شو ځکه زما د خبرې نه ډایرک انکار وکړ او ګستا د خبرې نه انکار وکړ نو دی کې کفر نشته داس نو کو دا شپه معلومه وي بیګي بدی به بیا خلکو بدی کې ګناه کولې نو دا هوا د کفر دغه تر رسیدلې ځکه بدی کې خیر دی یو خدا چې خلک بډېر شپې عبادت وکړي د یوې شپې په ځای باندې د ډېر شپو عبادت وکړي نو ځکه بدی کې خیر دی خو د جګړې د وجې نه پیږي او خپل مس کې د اختلاف د وجې نه هغه شی پیږي په دې باندې پورته شو نو دا د چې خپل مس کې اختلاف کول نه دی پکار د دې اختلاف د وجې نه موږ د یو لوی خیر نه محروم شیو چې هغه د شب قدر تعین دی د وخت د عدم تقاضا په بنا باقی بیان به ان شاء الله بیا کو سوالات سفر کی نماز پوری ادا کی جائے گی یا 2 رکعت ٹائم کافی ہو عرض ہے حاجی مطلب دا کو وقت ډیر وي خو د سفر موز 2 رکعات دی دا د الله صدقه ده نبی علیہ السلامی تاسو د الله صدقه قبول کړي سړی به 2 رکعات کوي کو 3 رکعات پورو کی سړی ګناګاریږي بده باندې او سرسایه کتنا ہے اخبار کې راغلی اخبار کې راغلی نه چې د اخبار کې 140 روپے راغلی 140 روپے اور ایک جو اختیاتن دے 150 روپے ورکی ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہو اس کا فطرانہ ہوگا نا داغے فطرانہ نشتا سو بولے سے پیداشی میں نہیں نا داغے فطرانہ نشتا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے قیسے روزہ ٹوٹ نقی سر روزہ نماتی الٹو سر روزہ نماتی اور سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے سجدہ تلاوت طریقہ دادا یا سڑی بنیتو کی نویتو ان اسجد یا پختو کی ہوئی چی نیت کم دا پارا دا سجدی دا قرآن نیت کم دا پارا دا سجدی دا قرآن اور بس ڈائریکٹ بس سجدی اللہ سولہ پورتکول بکی نشتا اللہ اکبر دا بس اللہ اکبر ڈائریکٹ بس سجدی اللہ چی سجدہ بو کی اور بیا برا پورت شی اللہ اکبر بیا دا سجدہ شو دیس میری بچی کے لیے دعا کرے ہر وقت بیمار ہوتی ہے ملیحہ نام ہے یہ نام صحیح ہے نام صحیح دی و نام صحیح دی کوئی وظیفہ اللہ عزت عافیت ورکی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر روزانہ 111 مرتبہ کول کے وائے کول کے وہ برکت راشی بیمارے بختم
एक शाज़ मुझे बतौर क़र्ज़ 80,000 रुपये दिए हैं। इसके जो उस किस्त थी मेरे पास वो भी उसे मुझे बतौर क़र्ज़ दिया। मुझे कहते हैं कि बाद में मुझसे वो रुपये मैं उनकी कारोबार दस हुई सो खुदले द कारोबार पंजत वर्कड़ी नो खामखा गले वका बिया बन्नी मगटा वर्कई हो कर्ज़ी वर्कड़ी नो खैर बिया बिया बनिश्ता खैर बिया सुद की नाराज़ी है। बीवी के साथ हम बिस्तरी के दौरान अगर बच्चा दूध पी रहा है तो क्या है जायज़ है? इसलिए किसी निश्चित से गुजारिश ये है कि मेरे शौहर ने मेरे भाई को 8 महीने के लिए 8 महीने पहले फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा कि मैं आपकी बहन को तलाक देता हूँ और मेरी तरफ से एक तलाक हो गया है, बाकी 2 माहवारी आएगी जो मुकम्मल तलाक हो जाएगा। तो क्या तलाक हुई दी चे मां तलाक वर्कड़ी दे यो तलाक शो खुदा यो तलाक दे और दा तलाक रजी दी ची दोबारा वर्ता पंजत दखजियों बुरी बेखद शो निकाह तम ज़रूरत निश्ता। खुदा 3 म्याश्तों के दन्ना उधरी म्याश्ते तेरे शुनो बिया बा तजदीद द निकाह की निकाह ब दोबारा की। बहुत ज़्यादा मारूस हो गया, मैं ज़्यादा मखरूस हो गया हूँ और मेरा दुकान का काम मुकम्मल रुक गया है, गाहक बिल्कुल नहीं आता। बराए करम अर्ज़ है कि कोई सबब नहीं है दुकानों की। हाँ बजाय से या लतीफ़ वारमुस बस 119 मरतबा आया योज़ल इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह बरकार जारी की। हमारी वालिदा और वालिदा दोनों बीमार हैं, दुआ की तरह से अल्लाह से शताफिर शिफा का मिला जलवर। फितराने की रकम कितनी है? हुई 140 रुपये दी, एहतियातन दे 150 वर्ष। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना या अल्लाह व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिक व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन बिसुन्नति नबिय्यिक। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबक यौम तबअस्सु इबादक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह ज़िंदा टोल गुनाहों माफ़ की, तक़सीरात माफ़ की, जिन गुनाहों बाने दाफ़े कलम रखागी। अल्लाह मुँह टोलो ताफ़ो दरगुज़रो की। अल्लाह दा हाज़िर जमा टोलो बखी। हर काल मंग द पार हज व उम्रो गैबी असबाब बराबर की। अल्लाह हज व उम्री द्वारा खुदा पाक आज़ादे की। अल्लाह द रमज़ान द इबादतुना तिलावतुना ख़त्मुना एतिकाफ़ुना अल्लाह जिन पखपल दरगाह की कबूल व मंजूर की। अल्लाह द शब क़द्र शबे इबादत अल्लाह मुंग द मुक़द्दर व मुयस्सर की। अल्लाह मुंग की इखलास व लिल्लाहियत पैदा की। दरियो दिखलावे न मामून व महफूज की। द दुनिया व आखिरत कामयाबी खुशहाली मुंग टोलो द पारा मुक़द्दर की। टोलो पे इखलास व इज़्ज़त की मज़ीद इज़ाफ़ो की। अल्लाह सुमर बीमारान दी जमा की महल की। अल्लाह टोलो ल शिफा कामिला आजिला सेहत दाइमा मुस्तमिरा हमेशा दनी कमल पारावर की। अल्लाह सो जनान बीमारी दी बाजी द कैंसर बीमार दी अल्लाह टोलो ल शिफा कामिला आजिला वर की। टोलो बानी रहम व करम की। टोलो दनी कमल पारा सेहत आफियतों की। दा वायरस हम डेर खुरशवी दुआ के खुदा पाक दा वायरस
सपेस्ते ने मिठो की अल्लाह मुंग टोल मुसलमानान थे पखपल अमन के वाले मुंग टोल मुसलमानान थे ना मामून और महफूज की यो बिलमर अगले दी बीमार दी दुआ वतो के अल्लाह वाले सेहत आफियत वर की अल्लाह शिफा कामिला आजिला वाला वर अल्लाह मुंग टोल न खुदाए पाक राजी शी अल्लाह दा ज़मीन द ज़िंदगी खिरी रमज़ान मगर दे दा से ढेर द रमज़ान में आस्ते अल्लाह जिंग पर ज़िंदगी खिरा वाली अल्लाह मुंग टोल न खुदाए पाक राजी शी द रमज़ान द बखैर वज़ी मुंग बाने सेहत आफियत सर अल्लाह इबादतुन तोआतुन और ख़त्मुन सर खुदाए पाक तेरे की ज़मीन द टोल इबादत द रमज़ान पखपल दरगाह के कबूल और मंजूर की द मोतकीफ़ीन द इतिकाबुनम अल्लाह पखपल दरगाह के कबूल और मंजूर की दा मोतकीफ़ीन चे नकम मकसद द पाराना से द शब कदर द शफे द लिदो द पारा अल्लाह द शब कदर शफा अल्लाह दाए के इबादत व खुदाए पाक नसीब व गर्दो लेके अल्लाह मुंग टोलो न खुदाए पाक राज़ी शे द मुंग दा वेना और दिल न खपल रज़ा लिक़ा ज़रियो गर्दो लेके महल नम के द चारा ज़ीनामा दुआ वरतो के चे मस्की खुदे पाक राज़ीनामा रावली अल्लाह मस्की सुलह रावली इत्तिफाक़ और इत्तिहाद मस्की पैदा की इख्तिलाफ मस्की खुदाए पाक ख़त्म की अल्लाह मुंग टोलो न खुदाए पाक राज़ी शी अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजलना सबबल लिमन इहतदा अल्लाहुम्मा हदिना सजमिया इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व बिल इजाबति जदीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।